قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایہا الذین اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. منافقان و تبا صحابہ وی قرآن شریف کے اللہ فرمائی منافقان و تبا دوی لشو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. دے صحابہ چی سنگ ایمان روڑے دے دقا سی مسلمانان شے گورا نمونہ خلق خی که نخی که تورا لی دکاندار لا او دکاندار تا دیوی چی مالا با دا فلان کی مل کپڑا راکے او رنگ بے شینی او دا با دا اولی کپڑای نو آگئی کی بشل قسمی ابو چی خدا شین رنگ دے او دا فلان کی مل دا او نرے دا نو دا خود دام دا و دام دا و دام دا شین رنگ کم سو قسمو نای نرے کم سو قسمو نای او دا غمیل کپڑا کم سو قسمو نای. ممکن نہ رہے تا خپل مقصد تا ورسے گے ہو کتا ځان سره نمونه وړه دا چې دا سره کا نو پاسانه بدته و چې یارا سرشتا واخلا او یا نشته بل دکاندار نه واخلا. دغه رنګ زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو صحابو د پر نمونه ده او بیا د نبی علیہ السلام نه پس د امت لپاره صحابه کرام نمونه دي. آمنو ایمان راوړې ایمان څه شی دی؟ آمنتو بالله وتخایا یره عملی نمونه را تاو خوایا دا چا پشان ایمان روڑو کما آمن الناس صحابه تاو گو رہے چی دا دوی سنگ ایمانو اقس ایمان روڑے دیو تا نمونه خولا اس قصاصا نشوا دی صحابی تا گورم دا سنگ عقیده دا لکا عمل دی سنگ دی من دی سنگ دی روجه دی سنگ دا او اخلاق دی سنگ دی بس اقس دا تا سرزان برابرهم ولی زکا صحابی زان دا پیغمبر علیہ السلام سر برابر کرد. رونو دا خبر خلاصه زما دادا چې صحابه ډېر مقدس خلق دي لوی صحابه په امت کې د صحابو نه بهترین خلق بل څوک نه تیر شوی دا اجماعي خبره ده. د ټولو نه د لوی درجه خاون صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. پیغمبر علیہ السلام لومبی د دنو مخلب کینا کینا خبره وره چغه مو د ټولو نه لومبی چې په امت کې د لوی درجه خاوند په صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام مبارک نږدې مرګریم دی او په پیغمبر علیہ السلام باندې په بالغانو سلو کې لومبی د ایمان هم راوړی دی او د حضور پاک خرمو کوم چې د نبی علیہ السلام کشر بیبي وه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او د حضور پاک سره غیر اختیاری محبت او مینه ډیره وه د هغې پلان او د پیغمبر علیہ السلام د هجرت مرګري او د حضور پاک د غار مرګري او چې نبی علیہ السلام یې لومبی نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه لومبی نوم اخلي. دیم نمبر د لوی مرتبه خاون حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. پیغمبر علیہ السلام چې دویم نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه او عمر فی الجنه. دریم نمبر نوم ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه دی او څلورم نمبر نوم ورپسې د حضرت علی رضی الله عنه اخلي. ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه. او بیا نور کسان دي شپږ کسان دا عشره مبشره ورته ویل کېږي. نبی علیہ السلام په یو مجلس کې د دې نوم اخیستی دی ځکه ورته عشره مبشره وایي. صحابه ټول د جنت زیری پې شوی دی په ټولو خدا په یو مجلس کې نبی علیہ السلام د لسو صحابو نومونه اخیستی دي. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحه رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ او یو څو اکابر صحابه سره نور او دی پسې بیا نور څوک دي دی پسې هغه خلک دي چې بدر کې شریک شوي دي بدریه د بدر صحابه دا د ډېر لوی مرتبې خاوندان دي. صرف د یو څو تاسو د نمونې دپاره وایم حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل حضور پاک جماعت ته را روانو خی طرف ته سره حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته سره حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما. نو دا خی طرف باندې حضرت ابوبکر ونیو او په ګس لاس حضرت عمر ونیو او صحابو ته سوی ور پیشنگوئی ورکی وی ها کذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر زمونږ د قبرونو نه دقسې پاسو یو پیشنگوئی شو دا یو بن می خی طرف ته دا بل به می ګس طرف ته دا څومره لویه خبره د صحابو دپاره.
بی بی عائشی صدیقی خوب لیدیو نو پلار ته وی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا یو خوب می ولید بچی څنګه خوب دی ولید وی اوس سپومې می ولیده اوچته شوه د اسمان دی نیمې ته ورسېدل او چې د اسمان دی میاسته شوه نو ډېره زیاته رڼا وکړه ټول دنیا پې روښانه شوه او بیا هغه سپومې راتله د ما په دې غېږ کې را پرېوته بابا بیا مې بله سپومې ولیده هم دقسې اوچته شوه هغې هم ښه پوره رڼا وکړه او دې غېږ کې مې را پرېوته بابا ما بیا مې درېیمه سپومې ولیده هم دقسې اوچته شوه د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا مې دې غېږ کې را پرېوته د دې څه خوب تعبیر څه دی هغه ورته اډو غږ ونه کړ چپ پاتې شو خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو نو ورته څه وی وی بچې وی هذه احد اقمارکې وی دا د هغه یوه سپومې وه چې ستا کوټه کې دفن شو او وی سترل وی نورې به مو وینې دوه اب هم درته معلومې شي نورې څوک وی یو حضرت ابوبکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څومره لویه خبره یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست یو صحابي وی ما وی چې راشه نن به دا سعادت حاصلوم چې د پیغمبر علیه السلام خادمی به کوم دربان به یم د هغه په دروازه به ولاړ وی زه دروازه باندې ودرېدم وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی دروازه والا وی میں چې څوک یې وی ابوبکر ور لرکا وی ما وی علی رستک په اطمینان په قلار ودرېږه استأذن تال اجازت غواړم د نبی علیه السلام ورلم حضور پاک ته مې وی د الله رسول ابوبکر اجازت غواړي وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت زیر هم ولا ورکه ما ول اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم ورکه وی چې را دننه شو لږ ساعت بیا پس ور وډبېده اواز مې ورکړه څوک یې وی عمر یم وی ما ودرېږه په قلا اجازت ته غواړم حضور پاک ته مې عرض وکړه د الله رسول عمر اجازت غواړي وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت زیر هم ولا ورکه اجازت پې م ورکه او د جنت زیر هم ورکه وی لږ ساعت پس دوی رالل حضرت ابوبکر د کوی په غاړه کې داسې یو جور غوندې ځای وي دا برقه پکې ږدي پخوا په کویانو کې به داسې نبی علیہ السلام د کوی په هغه قف کې په هغه غاړه کې یو طرف ته کېناست ابوبکر صدیق ته یو خوا کېناست عمر ته بل خوا کېناست رضی الله عنهما ځای ډک شو وی دی کې بیا ور وډبېد چې ور وډبېد مې څوک یې وی عثمان ور لرکه ما یودرېږه اجازت ته غواړم رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسول عثمان اجازت غواړي وی اجازت هم ورکه د جنت زیر هم ورکه خو سره د شهادت نه د شهادت زیر هم ولا ورکه وی هغه ته مې د جنت زیر هم ورکه اجازت مې ورکه او د شهادت زیر مې ورکه وی الله المستعان الله نه به مدد غواړم وی چې راغی هغه غاړه ډکه وه نو د کوی بلکل هغې ته مخامخ په کوی کې مخامخ ورته بل طرف ته کېناست داراوی وی مې یو خپل اندازه واغشته چې حضور پاک او دا دو صحابه په هغه کوی په هغه یو غاړه کې کېناستل ډکه شوه نور ځای خو پکې نشته عثمان ورته مخامخ کېناست د دې دا معلومات دي چې دا دواړه صحابه به نبي علیه السلام سره په یو کوټه کې ښخېږي او عثمان به ورته مخامخ په مقبره کې ښخېږي همغسې وشوه څومره مبارک خلک چې د پیغمبر مونږ که ډېر عبادت مونږ او ډېر ذکر و اسکار مو او مونږ ډېرې روجې مو نیسو او ډېرې صدقې مو کو او د دنیا نیکۍ مو کو د جنت ګرنټي شته نشته هېڅ پته نشته جنت ته به لاړ شو که جنت ته به لاړ نه شو دا یو الله ته پته د خاتمې پته چاته ده لږ حضور پاک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي یو لیش دا یو لیش مزل څه شی دی نیم قدم هم نه دی لیکن داسې کار به تیو شي چې دی به د ایمان نه خلاص شي او د دقه جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي قسم دی ویرېږم یا خدای رحم را باندې وکړي او ډېر کله ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلي
یو لیش معمولی غوندې دیکه غواړه، نیم قدم نم لږ دی. داسې کار به تي وشي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي، دی به مسلمان شي، خدای به جنت ته بولي. د دواړو مثال دله درکړم. په دمشق کې یو جامع مسجد کې یو سړی اذانونه به وي، مؤذن نو هغه لوی جومات وده چې به اذان وي، د منارې سر ته به ختم. اوس خو لوډ سپیکرې دي، هغه زمانه کې لوډ سپیکرې نه وي، سر ته به وخته او بانګ به وي. نو زمونږ د دین مسله داسې ده که یو سړی بره په مناره کې په کوټه کې دننه بانګ وی، نو حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره د منارې د کړکۍ نه سر بار رستی شي. خیر دی که د قبلې نه مخ د حی علی الصلاة کې بل طرف ته شو چې خلکو ته آواز ورسي، یا حی علی الفلاح دپاره اخوا شو کړکۍ نه سر وایسته چې خلکو ته آواز ورسي. بوډا سپینګیری سړی دی مشر، ټول عمر یې بانګونه ویلي دي. بانګ ورې ډېر لوی عمل دی رونو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چې چا اوه کاله بانګونه وي، من اذن 7 سنین محتسبا، اوه کاله بانګونه وي خو صرف د الله د رضا دپاره. د بانګي کار خو همدقې چې مانه الله رضا شي، د ریا دپاره نه کوي، یا منافق نه دی چې د څه مقصد دپاره کوي، خالص د الله د رضا دپاره اوه کاله بانګونه وي. کتب الله له براءة من النار، دی به خدای د اور نه بری کی. خلق منستنا بلی د یو مؤذن بانگی په بانگ چې څومره خلق منزل رالل، د دې منځګزارو چې څومره ثواب کیږي دومره ثواب د دې بانگی مو سره کیږي. او نبی علیہ السلام مو ته دعا کړې ده، اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنین. خدایا امامان چې خلکو ته منځونه کوي دې ته نیغې لارې برابر کړي، قوم ورپسې روان دی چې دې په نیغه لارې چې قوم هم په نیغه لار کړي. واغفر للمؤذنین، او خدای چې څوک بانګونه وي دا وبخي. دا دعا ورته نبی علیہ السلام کړې ده مؤذنینو له. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وي د ده دا اواز چې څومره کاڼي بوټي اوري، قیامت په ورځ به له د الله په دربار کې ګوی کوي. دومره لویه خبره شوه. دا اوس بوډا سپینګیری دی، دا 80 کاله 50 کاله او یا کاله د بانګونه وي، یو شان ریګولر بنارې ته خیجي او بانګونه وي. و یو ځل چې بانګ وی چې حی علی الفلاح پسې سنګ د کړکۍ نه مخ وویسته، نو په دې جومات خوا کې د یو یهودي کور و، هلته عیسایان هم اوسېدل او یهودیان هم اوسېدل. نو د یهودي کور کې یو جینۍ باندې نظر پرېوت. چې په جینۍ نظر پرېوته نو د سړي پړه کې ورته وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانګ یې چې څنګه خلاص کو نو جینۍ له دعوت ورکړ، وی داسې کار دی جینۍ زما ډېره زیاته خوښه، مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وی خدای ته وګوره، ما ته وګوره او ځان ته وګوره، زه بوډا سړی، زما د نیکه په ځای، زه د نوسۍ په ځای روغې که لیونی. وی نه دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جینۍ د لږ عمر، بیا خو مسله مونږ راوباسو که دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ته منع خو نه دي، خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره، سبا جون یو بل طرفه تېرېږي او که نه تېرېږي. او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی. خیر دی ورته وایي شریعت کې خو دا څه منع نه دی. او ورته وایي شریعت کې منع څه کې، بابا ته ځان ته وګوره، خدای ته وګوره. وی ګوره ښځه څه غواړي، مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه وی ده درکړو. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو، ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وایي چې زه یهودن یم، یهودي لورې، او ته مؤذن بانګونه وی، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما او ستا څنګه نکاح کېږي؟ دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیز دی. یو مسلمان سړی یهودنې سره او یا عیسایانې سره نکاح کولی شي، دې کې څه دی؟ یاره وایي ستا په شریعت کې جیز دی، خو زما ضمیر ماله د اجازت نه راکوي چې د تا سره نکاح وکړم. ځکه نکاح کوم یهودي سره وکړم، نه کوم د سره نکاح. بانګي بابا ورته بیا د خدای روی نه اچوي چې خدای دپاره پیسې غواړي، مهر غواړي، کالي غواړي، سره غواړي، سپین چې ته سوی خولې نه وباسه ادله زه برابروم، خو ما سره مهرباني وکړه نکاح وکړه. په شریعت کې جیز دی. جینۍ چې پرې نه پرېښود دا جینۍ ورته څه وایي؟ یهودان او په خپل دین کلکه وه، داسې نه وه لکه زمونږ په شان ته چې د 10 روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو.
او د 100 روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د 10 روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو. داسې نه وه. او ته څه وایي؟ وایي داسې کار دی، له خو مې نه غواړي، خو زه چې ته دومره په ما عاشق او ما سره د مینه ده، واده در سره کوم، او په یو شرط. هله شابه ښځې زر وایه څه چې غواړه. نه نه پیسې نه غواړم، نه دنه پیسې غواړم، نه دنه کالي غواړم، نه دله مال او دولت غواړم، نه سره زر غواړم، نه کور غواړم. بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده، راځه بس نن راځه. اوس زه چې ځو زمونږ ملا صاحب له اوس ته سره نکاح تړم، اوس نه دې ښځی زه چې مې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره، خو راځه نور اسم نه خو که زه دې خوښ یم، راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښ یم او کا سره ګپ شپ لګي، راځه. بلکل وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده. ما 80 کاله او 10 کاله بانګونه وی منځونه او روجې داسې وکړم چې دا دین پرېږدم، او باقي کې ته نور څه غواړې هغه دله در کوم. وی اسم نه غواړم، دقه شی غواړم او جذباتي فیصله هم نه کوم، بس ده چې ته دونه مهرباني کوې چې زما دین ته راځې، زم دا قرباني کوم چې تا سره نکاح، زما دین له راځې او ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نی نو بابا مهرباني وکړه سر دی خوښه او بده خبره ده، پردو ښځو سره خبرې مه کوم. جنې نظرثاني وکړه په دې خبرو، ما کړې ده پې نظرثاني. وی ښه که یهودي شمه نو څه مطلب چې زما سره واده کې بس اوس راځه، بس اوس په دا ساعت د سره نکاح کوم موضوع. وی ښځه واوره زما خبره ده، ستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو. خو په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې ځه په یو ټکي ښځه وشوه بې کالو چې په پوړو را کوزېده د هغه بره منارې نه ټس چې خپې وښویده او ځمکې ته سرده لاندې را خطا شو، دقه سټې ولګېده او لاندې پرېوته مردار شو، مړ شو. او دا مرګ د ده مقرر و، خامخا به مړه کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا له کوم وخت مقرر دی هغې نه نه سکند مخکې کېدی چې نه وروسته کېدی شي، لیکن شک او شبه نشته. دا خو د قرآن وینا ده، دا یوازې د نبي علیه السلام نه ده، د قرآن وینا ده. دغه د مرګ و چې دی بره دقه ټیم دا پوړی نه پخویږي، لاندې به غورځېږي، سټ پې ماتېږي او دی به مري. نیم رښتیا ووایې یو لیش مزلو که نو جنت ته یو لیش، ولې څونه عمر یې بانګونه وویل، څومره خلک د ده په اواز جومات ته راغلل او څومره خلکو د ده په اواز باندې لبیک یو جومات کې منځونه وکړل. نو که دا یهودي شوی نه وي او په خپل دین پاتې وي هم به مړ کېده نو جنت ته روانو. نو یو لیش مخکې داسې کار ته وشو چې اسلام ختم، یهودیت راغی، د جنت په ځای کم طرف ته لاړ. ډېر احتیاط وکوئ وروڼو، شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی، ډېر زیات محنت کوي په سړي. دې سړي ته مال ور مخکې کي، د مال دپاره پې د دنیا ګناهونه کوي، دې سړي ته د دنیا حسن ور مخکې کي، دې سړي ته د دنیا لالچ ور مخکې کي، او په ده سترګې توري بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی، نه په استاد دی او نه په مقتدي دی، نه په خان دی او نه په غریب دی، نه په ګاونډي دی او نه په پردي دی. بس چې دا پیسې وګټم، په کومه طریقه وګټم، هلکه وبګټې پیسه کم خوا به ځې، حساب کتاب ځای شته که نشته، مرګ شته او که نشته، شیطان انختی دی موږ پسې په څه طریقه باندې بس مسلمان ګمراه کوي او مسلمان بربادوي. نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل وی ستا او د جنت په منځ کې داسې کار به د نه وشي چې جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. دا مثال. او دویم وره وایي د بعض انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به تېر شي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي. نبي علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کې چې راغی د الله رسوله د خو کافر یم مسلمانېږم څه به کوم، مسلمان شو نو بس دغه صحابه لګیا دي جهاد کوي ته به مو کې. وی که جهاد مې وکړم مخ په مخ او مړ شم بیا به څه کېږي؟ وی جنت ته به ځې. وی ښه که زه مړ شم جنت ته به ځم؟ وی او. وی ښه کلمه راته ښایه، کلمې شهادت وی الله مسلمان کړ، او چې مسلمان یې که توره یې واغېشته یو څو قدمه نوتلې چې شهید شو. ګوره دغه ولا مقرره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی هغه سړی درته وښیم چې نه یې مونځ وکړ، نه یې روژه ونیوله، نه یې زکات ورکړو، نه یې صدقه ورکړو، نه یې د دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو. دا وګورئ دغه سړی مرګ خو یې مقرر و، که کلمې نه وه ویلې همدقه ځای به په دغه توره مړ کېده، لازما به مړ کېده. نو کوم خوا به ته دوزخ ته، کلمې وې خدای جنت ته بوځي.
خبره مې دې پورې کوله چې مونږ ته زمونږ د جنت او د دوزخ ګارنټي شته نشته. څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي. الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زمونږ خاتمه بیل ایمان کړه. الله دې ایمان نصیب کړي. او که زمونږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي، د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي، نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي. الله دې زمونږ هغه تقدیر بدل کړي. الله دې مونږ جنتیان جوړ کړي. نو به د خدای نه سوال یاره امید به ساتو، امید به دا ساتو، دا به نیک ګماني چې مونږ له خدای عظیم پیغمبر راکړه، د هغه امتیان یې جوړ قرآن غوندې عظیم کتاب یې راکړه، مسلمانانو وطن کې پیدا کړو، مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو. انشاءالله چې خدای به رحم کوي. یاره به هم ساتو، هېڅ پته نه لګي. دشمن هم ډېر خطرناک دی، خطرناک دشمن دی. یاره به هم ساتو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، عاجزي به کوو. خدای پاک پې خوشحالېږي. خبره مې دې پورې کوله چې د جنت ګارنټي چا سره نشته، لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دپاره په ژوند کې نبی علیہ السلام د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت عمر فاروق له په ژوند کې نبی علیہ السلام د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ له په ژوند کې نبی علیہ السلام د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت علی رضی اللہ عنہ له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت حسن او حسین له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه. داسې ګارنټي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. زمان وسی حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سردارانی، دا نه چې جنت ته به یوازې دي، ځوانانو سرداران. لور لا بی بی فاطمه لا د جنت ګارنټي ملو شوه. فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره به. داسې نه چې ګنې عام ګوټ کې به په جنت کې ناستئ، نه جنتیانو سرداره به. دا ګارنټي شوه. بدریینو له ګارنټي شوه، د بدر صحابو له څنګه ګارنټي شوه. حضرت حاتب بن بلتع رضی الله عنه د یمني صحابي و، یمن نه هجرت کړی، تللی مکې مکرمې ته، او بچي او ښځه او ټولې په مکه مکرمه کې او دې هغه ځای نه راغی مدینې منورې ته هجرت وکړو. د مکې خبره داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې، او څوک پې عام خلک پې پیم نه شي. مکې مکرمې طرف ته نبی علیہ السلام د فتح اراده وکړه. دا حاتب رضی الله عنه خبر شو. چې خبر شو نو دی یو ښځې له خط ورکړه، وی دا خط به والې او دا به د مکې مشرکانو ته نومونه یې ورته وښول، فلان کې فلان کې له ورکړي. او په هغې کې ورته بلکل د پیغمبر علیه السلام ال ویلی و چې هغه در روان دی او په مکه باندې حمله کوي. او ډېر ناشنا علم ویلی و، علم ووی خو ګورې علم داسې نه دی ویلی. کافرانو باندې د پیغمبر علیه السلام ډېر مضبوط روبه مچولی دی. ورته څه وایي؟ وی نبي علیه السلام در روان دی او دومره لښکر دی ورته چې لکه د شپې په شان شپه تکه تورې، ټول سرونه تک تور، میدان تور، در روان دی. پکې سړی یریږي که نه؟ مضبوطه ځان کې سوچ پیدا کې. او ډېر صحابه دي او داسې ملګري دي چې ګورې هغوی به ځان وجني خو دا خبره به مني. او قسم دی چې که دی یوازې هم درغې نو الله ورسره مدد کوي. بس ما خبر کړی چې نبي علیه السلام در روان دی. په هغې یې روب هم ور واچو، یو ګونه هغې ته اطلاع هم ورکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی، خبر یې کړو، الله خبر کړو. چې خبر یې کړو درې صحابو، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه. هغې ته وی لاړ شئ روضه خاخ یوه علاقه ده، هلته به یو توره ښځه روانه، دا نمونه شکل لري. هغې سره یو خط دی، خط یې راوړی مال شاب. دا صحابه وسونه وزغلول، چې ویې زغلول دا ښځه یې را لاندې کړه. همغه ځای کې را لاندې کړه چې کوم ځای ورته حضور پاک ښودلی. وی اخرجي الکتاب، خط راوباسه. او ما معي کتاب، ما سره خط نشته، خط نشته نه دی. را واپس شو. بیا یو بل ته وایي چې یاره خبره کوو، ښځه هغه ده که نه ده چې مونږ ته پیغمبر صاحب کومه نقشه ښودلې؟ یو مغه ده چې ښځه هغه ده، نو حضور پاک خو دروغ نه و. دې سره خط شته، یو دمکي ورکوو. داسې نه چې ګنې قصدن یې بربنډوله، خو دمکي وله ورکوله. وی یا به خط راوباسئ، او که خط نه راوباسئ نو جامې نه وباسو. تلاشي دی. ښځه چې پوه شوه فلما رأت الجده، چې کله پوه شوه چې اوهو
دا خو ما نه پرېږدي او خط رانه غواړي. نو احوت الی حجرتها، بخاري کې راځي هغې دا چل کړی چې د کمسی په دې تارونو کې خط پټ کړی او خط د سرمنې په سرمن لیکلی شوی، کاغذ خو هغه زمانه کې نو، او بیا هغه کمسی شاته بډه کې منډلې وه، بډې ته یې ګوتې کړې، کمسی یې تېره وویسته او کمسی وسپړده او خط یې تېره وویسته، خط یې دې له ورکړ. بس د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دقه وه، خط یې راوړ. چې خط یې څنګه راوړو حضور پاک ترجمان راوغوښته، په خط و کتابت خو نبي اسلام نه پوهېده، وي دا وګوره هغه ترجمان ورته وي، کاتب ورته وي د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط دی، چا ته یې لیکلی دی؟ د مکې مشرانو رؤساو مشرکانو ته، او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبي علیه السلام در روان دی. که دا خط رسېدلی وي مکې ته څومره نقصان به شوي، د دنیا کافر به راغونډ شوي وو مقابل. الله فتح ورکوله نبي علیه السلام له، خو مړي به پکې ډېر شوي، خط ونه رسېد. نبي علیه السلام حاتب ته وایي ما هذا یا حاتب، دا څه دي، دا دې څه کړي دي؟ صحابه خو ورته غصه شو، د هغې ذهن کې خو دا وه چې دا جوړ مسلمان نه دی جوړ، دا جاسوسي چې کوي دا خو دا خو داسې کې دی. بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورې لټس ورکړ، دعني لاضرب عنقه، الله رسوله پرېږده دا سړی ما ته چې دا سټ دی ووایه، انه قد خان الله ورسوله، خدای او رسول سره ټګي وکړه. د رسول راز پاش کول خو د خدای راز پاش کول دی، پیغمبر خو چې څه کوي د الله په مشپه حکم یې کوي، پرېږده او پرېږده مې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تلک صبر وکړه. حاتب څه وی؟ وی صاحب اول زما واورئ بیا خو وایه څه دې کړي دي؟ وی د الله رسوله ستا چې څومره صحابه دي نو چا سره ښځې بچي دلته دي، او که د چا ښځې بچي په مکه کې دي نو قوم یې شته، د هغې قوم په وجه د هغه بال بچ او ښځې او مالونه بچ دي، څوک ورته غږ نشي کولی. او زه د باره راغلی یم یمن نه، او زما ښځې بچي دي په مکه کې او مال مې دی، نو زه ویرېدم چې هسې نه د مکې خلک خبر شي چې مسلمانان خو په مونږ حمله کوي، او حاتب هم پکې دی، دیم پکې دی، ښه دی په مونږ حمله کوي او ښځې دی دلته مونږ نه بچي کولاو ګرځي، نو په بچو او په ښځو او په مال یېرېږم. ته کېنه، ته کېنه، خبره وه جوړ کړي. ښه زنانه وه که نه، بچې ما خو زنانه وي. کېنه نو هغه حضرت حاتب رضی الله تعالی عنه نو ورته څه وایي؟ وی هلته کې خو زما ښځه ده، بچي دي، مال مې دی، زه یېرېږم چې هسې نه ته ورشې زه خو د سره یم او د مکې کافر زما هغه ښځه او هغه بچي هغه چېرته دغه نه کړي، مړه نه، او که ستا د نورو صحابو د چا بچي او ښځه مالي نو هغه محفوظ دي، ځکه قوم نشته، زما قوم نشته. حضرت عمر بیا توره اوچته کړه، الله رسوله حکم کوه، جاسوسي کړې ده، دا سټ دی وه، ته مهرباني وکړه. هغه عمر صاحب بیا توره اوچته کړه، د الله رسوله پرېمېږده چې دا سټ دی وه. نبي علیه السلام څه فرمایي؟ عمر ته یې عمر غلی شي، صدقه ده رښتیا ویلي دی، او چې عمر بار بار وایي اوس دا خبره ډېره عجیبه ده، قابل غور. وی عمر ته نه خبر انه شهد بدرا، دا حاتب بدر کې شریک شوی دی، د بدر صحابي دی، او د بدر د صحابه متعلق الله اعلان کړی دی، لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے د بدر صحابه چې سم خوخی کوي ما بخلی، سم خوخی کوي ما بخلی، دا اکرامی امر دی، اعزازی امر دی، سم خوخی کوي ما بخلی. ګوره بدرینو دا مقام صحابهو چې به بدري لیده په صحابهو کې دا به بس بدري او مقام لره. د بدر 314 صحابه کرام دي، علما لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي. جبریل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه ما تعدون اهل بدر فیکم، الله رسوله د بدریینو ستاسو د نورو صحابو په منځ کې څه مقام دی؟
نور سره څه مقام دی؟ نبی علیہ السلام من خیار المسلمین، په ټولو کې من افضل المسلمین، بهترین صحابه دا بدر والا دي. جبریل ورته څه وایي؟ وکذالک من شهد بدرا من الملائکه، چې کمې فرشتې زر کسانې په بدر کې شریک شوي دي، د بدر د برکت نه هغه فرشتې په ټولو فرشتو کې بهترینې فرشتې دي. بدر کې اسانه خبره 313 سپلې شلیدلې، جامې شلیدلې، د چا سپلې هم نه وي. قسم دی صحابه وي په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تېر شوی دی چې د مونږ خپې سوری شوی وي، خپې سوری وي، نو مونږ به په خپو پټې تړلې، داسې ژوند تېر شوی دی. پیاده به روان، کمیسونه د چا نشته، بلکل نشته، د چا صرف لنګ دی د پرتوګ په ځای، چا سپلې نشته، او اته تورې دي، اته تورې په بدر کې مخامخ زر تورې دي، زر تورې دی، خو اته تورې، 2 آسونه دي او د دشمن سره 200 آسونه دي. دلته 80 اوښان دي، دشمن سره 900 اوښان دي، او دلته له کجورو ډانګونه دي، خو تورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل، یا خدای دا خو وږي دي، دا خو بربند دي، دا خو تږي دي. نو هلته یو سپر و عریش ورته وایي، اوس په هغه د یو جومات جوړ دی، سپر کې ودرېده او الله ته یې مخ کړی، سره له دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد، خو بیا هم ظاهري اسبابو باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ، هغه څه ورته ویلې کېږي، خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي، تردد راځي. په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی، هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی. اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي. څه وایي حضور پاک؟ یا الله ما چې دا کوم ملګري روستي دي خدایه اوږي دي، الله نار دي، نار، الله تږي دي، الله بربند دي، ټول بربند دي، بے سر و سامان. الله ستا د کلمې د اعلا دپاره او د اوچتېدو دپاره دا ما راوستلي میدان دی. یا خدایه که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان، نو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا څوک پاتې نه شي. داسې نه شي کېدی چې دا د مرې ودرې جمدی پاتې شي، بس خبره ختمه شو. الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اغېشتو والا به څوک هم پاتې نه شي. بیا خدایا دا بربند دي، اوږي دي، تږي دي، او ستا د دین دپاره راغلي دي. دا دعا یې کول او د سر نه صادر مبارک لاندې پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق راغی، صادر یې اوچت کړ او په سر یې کېښود، حسبک یا رسول الله، بس نو ځان مه کړه چې ونه کړی. او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان مه کړه نور، او چې څنګه را پاسېده مخ یې رڼا کوله. بیا ابوبکر ته وی خبر شوی وی نه، وی الله آیت نازل کړ، سیهزم الجمع ویولون الدبر، چې دا 314 سله به ګټه ورکوم، باقي به تختی. دغه بې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابو د بدریینو، او چې کمې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري. بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي، ورپسې بیا هغه خلک دي چې حدیبیې کې شریک دي، صلح حدیبیې کې هغې م یو زبردست 1400 صحابه دي، 1400 او په مکه ورځي. عثمان رضی الله عنه یو لېږه ویلال شه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره، پروپیګنډه راله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه. خبره دروغ وه، پروپیګنډه راله. نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست، غټ کیکر و، غټ ساموره ورته وایي، او صحابو ته وایي څوک به ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل والو. ټول ویل مونږ صاحب یو راضي بیعت کوي، یو راضي بیعت کوي، یو راضي لاس په لاس بیعت کوي. اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کړ، وی دا لاس د عثمان، خپل لاس یادوي الله، دا د عثمان او دا زما. که عثمان جمدي وي که نه، د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره. خپل لاس د پیغام. یو صحابي په عثمان سره تنقید غوندې وکړ، وی دی بیعت الرضوان کې نو، وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی، په مکه کې و، او د هر چا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی، او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دی. دا صحابه دي. بیعت شو جی
1400 صحابه بیعت وکړو او اخر کې نبی علیہ السلام صلح وکړه او صحابه صاحب په جوش کې راغلل چې الله رسول دا دې سوکړل صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف اوس به سخت کال عمره نه کوي واپس پځي ساری بمدل تعالی لوي سرونه بدل تخرای واپس پځي اوهو خلق بسوي او آینده کال برازه توري بم پته کو کی بار باندې راو باسه او درې ورځې به تیراوي او که زمونږ نه څوک کافر درو تقلید او مسلمان شو مونږ له به راکوي او که ستاسو نه څوک مسلمان نو تقلید نه به درکو ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد الله رسوله ته نبی پر حق نه وی ولې نه دا دین په حق نه دی وی ولې نه تا مونږ ته نو ویل چې عمره به کوو بالکل مې ویلو ولې واپس وځو ما تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال به کوو او به کوو کنه وی دې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی وی عمر ما ته چې سال الله وی زاغه کو الله وی جوړو کو لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دي غصه دي صحابه غصه دي ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی ولې نه دی دا دین اسلام په حق دین نه دی ولې نه دی مونږ ته د عمرې نو ویل چې کوبه وی ویډیو کړ نو ولې واپس وی تاسو سخت کال ویلو چې سخت کال بزو اومقه جوابونه ورکړ کوم چې حضور پاک ورکړو دیو جنا علماء کرام لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادی دا ډېر مضبوط نسبت دی د پیر او د مرید منځ کې نسبتونه څلور په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادی وي دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک حق جواب یې ورکړ حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبر نه اورېدلې جوش کې دي صحابه ته سرونه خرای چا سر نه خره ساروی حلال کې چا سرونه حلال ډېر پریشان و نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی الله عنها خیمه تلان او پریشان وي الله رسول ولې خپه وي صحابه می خبره نه مني څه خبره صاحب وی تاسو ته سرونه خرای دې چې زوی نه دي وی صاحب دی پته مدي چې دې فیصله کې به ترمیم شي او په مکه به ورشو بیعت ته جهاد غشت دي او سی واپس کې نو دا څه وکا چې دی پته مرید کستا مقصد دی واپس دی ویاو وی ورش خپل سر لا ول خرای چې صحابه ته ویني بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده بیا به خبره خامخا مانی چې څنګه نبی علیہ السلام را بار رو د خیمه نه ته ورا چې زما سر وخرا سر یو خرس خپل ساروی حلال کو چې صحابه وکتل چې خبره مضبوطه را بس فورا بیا غیب سرونه خیر او ساروی حلال دا دغه سور لسو سو صحابه متعلق قران حکیم کې اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره چې دا کوم خلقو د سره د دې اون لاندې بیعت وکړه د دې ټولو نه خوشاله دا جنتیان دي دې پاسه به نور د سوې ټولو کې د لاندې درجه صحابي حضرت وحشی رضی الله عنه صحابه ټول د منقبت دي خو درجه پکې شته لکه پیغمبرانو کې درجه شته لاندې درجه والا حضرت وحشی دی د خپل ځان آزادولو د پاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړو هغه ټوټه ټوټه و داغه غوخه داسې ټوټه پرتی ویل که سرمن قرباني غوخه چې په سرمن پرتی او د پیغمبر علیه السلام تر دین سید الشهدا دی چې وی قتل حیران شو نبی علیه السلام یا خدای پاک ما خدا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړی لکه د ما تر سره چې دي ظالمانو وکړه لمې غواړي چې دې خښ نه کم چې د غوښې مارغانو تختی او د قیامت پر د غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي خو که نه خښوم بیا به خلک هم شهیدان نه خښوي چې پیغمبر هم نه دي خښ کړی وحشي راغی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست غلام دی مریی دی لوی قوم هم نشته لوی خاندان هم نشته او دا جرم هم کړی دی چې څنګه کېناست حضور پاک ته وی انت وحشی وی ته وحشي وی آپ صاحب انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی او خطرناک تپوس دی که داسې وي چې نه خو دروغو کې راځي که وي چې او دا خو ډېر غټه بې ادبي راځي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی او ته څه قد یا الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك قد كان من الامر ما بلغك شیب چې تا ته کوم خبر رسېدلی دی ټیک دی نور یو نه چاو وی سب سره راغلی وی ایمان راوړم مسلمان یې وی ته دا طاقت لرلی چې ما نه مخ بل غیب کې چتا جهاد د دې ولېږم تا ته ګورم ما ته دغه خپل تر هغه غوښې ټوټې یادېږي غوښې ډېرې راته یادېږي تا ته ګورم زړه مې خفه کېږي
اسلام دی قبول ارس ختم بالکل قبلیږي خدا طاقت لري ویاو سے وی خزه اسلام دی قبول شو د حمزه غار سره د تمام شو ارس معاف ز جهاد له هم تکړه سړی وي دای لاړم تورې واغشته لاړ او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه هغه د هغه د لاسه مردار شو زه وی کارو شو وی کارو شو وی که یو خوا کافرم او په هغې حالت کې زما د لاس نه یو عظیم الشان شخصیت شهید شوی دی خو چې مسلمان شم د لاسه مې د پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو دغه وحشي چې په صحابو کې د لاندې مرتبې خاوند دی د امت په دې خبره اجماع ده اتفاق دی که دا ټول عالمان او نیکان او صالحان او بزرگان او د حدیث او استادان او تفسیر دا ټول یو ځای کې دا ټول قسم دی که د خدای په نزد د وحشي رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسېږي ولې صحابي دی په دغه سینو یې د پیغمبر علیه السلام نه تورې تنبولې دي په دغه لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبولې دي بچي ته قربان کړي دي ښځه راله ښځه زنانه او حضور پاک جهاد لته وی صاحب ټوله شپه نه جړلې دي ولې وی ته جهاد لځي او زما د خاندان څوک شته نه چې د سره ولیږم ولې څوک ستا نشته پلار مې سره پلانکي جهاد کې شهید شوی دی خاوند مې پلانکي کې شهید شوی دی زوی مې پلانکي کې شهید شوی دی رور مې پلانکي کې شهید شوی دی څوک شته نه چې د سره ولیږم غلی شو نبي علیه السلام یو ماشوم بچی وي دا مې راوړی دا ځان سره یوسه په دسو حکم دیو خبر هم نشي کولی پی خوري ستا وی دا یو صحابي دا ورکه که په تاسو غزار کوي ډال غوندې به ورته دا مخکې نیسي دی دې مړ شي خو چې ته بچ شې ووایه که نه رښتیا ووایه د دنیا بل څوک به داسې وکړي پیدا کړي څوک که نه صحابو چې څه کړي ښځو چې څه کړي دي ماشومانو چې څه کړي دي قسم په خدای واړه ماشومان به تل جهاد لوي نه مده ته عمر کم دی وی صاحب هغه پلانکي چې دی پرېښوده اخو زمانه تکله نه دی په کبډي راوله که مې راوپرځو ما هم پرېږده که یې راوپرځولم بیا نه داسې شوق ښځې قربان کړي بچي قربان کړل مالونه قربان کړل پلاران قربان کړل لونه قربان کړل دا صحابه مقام ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي اے خلکو زما صحابو ته کنزل مه کوئ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی ما بلغ مد احدهم د هغې چټاکې او نیم پاو ته هم نه رسېږي الله الله فی اصحابي خدای نه ویریږي الله څومره عجیبه الفاظ دي خدای نه ویریږي خدای نه ویریږي او زما ملګرو ته بد رد مه وایئ فمن احبه که چا دوی سره مینه وکړه ما د وجې ورسره وکړه زه خوښ یم نو زما ملګري خوښ دي که چا دوی سره بغض وکړه ما د وجې نه وکړه ځکه زه بدي شم ځکه زما ملګري بدي شي یو خبره به ستا ذهن کې راځي لکه دوی چې یو بل سره باید صحابو سره اختلافات راغلي دي نو چې اختلاف راغی زما پکې څه دي د پلار او د تره چې جګړه راشي نو هوښیار زوی دا دی چې د پلار مدد به کوي تره به د ګیري نه نیسي او که هوښیار زوی به تره او پلار ته په یو نظر ګوري په یو نظر به ګوري بابا ته دا مې تره دی خو ستا ورور دی سبا به یو یې زما سره تا ته یو نه خیرنېږي یو به خو که زه تا سره ملګری شم او دا تره مې ووه نو ما ته به یې ټول عمر خیرنې دا هوښیار دی پلار زوی له ډب ورکوي هم دې ورته مخ نیسي او که تره ورکوي هم دې ورته مخ نیسي خیر دی دا مې پلار دی پروا نشته په بدو مناړئ صحابه چې دي ټول خپل منځ کې ګلونه دي چې څه کوي به ماله څه کاري چې زه پکې بدې ویم یو مثال به درکړم قرآن شریف دلته په تاخ کې پروت دی که د هغې د پاسه بل قرآن کې دی بې ادبي ده نه او که د هغې د پاسه بل قرآن کې خود بې ادبي ده او که د پاسه بل کتاب کې خود بې ادبي ده هغه صحابه د هغې پیش او کارې پیش دی کې موږ څه خبرې نه کوو خو موږ به د صحابه احترام به کوو قدر به کوو عزت به کوو د صحابه کرام علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د دې کلي یوازې نه د دې ټول بر صغیر پاکوهند لوی عالم بر صغیر پاکوهند لوی عالم علامه دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر یو دلته چا تپوس وکړو وی حضرت علي صاحب په حق او که حضرت معاویه صاحب هغه ورته وی انا لله و انا الیه راجعون ظالمه دا دې شو وی ما نه د جج جوړ کړه جج فیصله په ما کې فیصله چې څوک هغه ته جج وایي
او حضرت علی او حضرت معاویه دی راته یو مدعی کو بل دی راته مدعی علیه که د عدالت په کوټه کې دی راته ودرول د دومره لوی سړی چې زه به د هغې منځ کې پیسې لیکم چې کوم په حقه دی روغې که لیونې نو صحابو کې به ګوتې نه وو بس ټول صحابه زمونږ جلیل القدر استی دي دغه دین مونږ ته د حضور پاک نه غیره رسولی دی که دا مونږ هم قرآن وایو مونږ پیغمبر علیه السلام په خپله نه دي لیدلی تاسو طالبانو ویلي عالمانو ته د هغې استادان هغې ته د هغې استادان هغې ته صحابه وو دا ورپسې او که دا مبارک احادیث دي مونږ ته خپلو استادان هغې ته خپلو هغې ته خپلو هغې ته خپلو دا ورپسې هغې ته صحابه وو صحابه و نبي علیه السلام ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د دې به قدر کوئ عزت به کوئ احترام به کوئ دا زما مینه ده او که ما سره چا بغضي بیا زما ملګرو سره کوي خلک به ملګري خفه کېږي که نه خفه کېږي نو حضور پاک په خپلو ملګرو خفه کېږي